رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارک ہے، فرمائیں چې د چا چې طاقت کیږي او د هغې باوجود مال ورسره هم په کور کې او قرضداري لا د هغه قرض نه ورکوي او دی په خپل مال کې ټار مټور کوي، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا انسان چې دی دا ظالم دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کم کس سره مالی او د قرضدارو په قرضی او دې بیا هم په هغه کې ټال مټول کوي، چل ول کوي، دا الله نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا چې دا ظالم دی. و دې حدیث مبارک کې دا الله نبی صلی الله علیه وسلم موږ تاسو ته د هغه کس خبره کوي چې د چا په چا باندې قرضی او دې د هغې باوجود قرضدار ته خپل قرض نه ورکوي، نو د الله نبی ورته نوم د ظالم ورکوي چې دې ظلم کوي، دا ظالم دی. په دنیا کې د ټولو نه بدترین سیس چې دی هغه پر دې قرض ده، او وجه دا ده چې د عربۍ مشهوره مقوله ده چې القرض مقراض المحبت، دا قرض چې دی دا قرنچي د محبت ده. د چا سره د ښه بهترین تعلق، د چا در باندې ښه اعتماد، د چا در سره ډېره ښه مینه او یو انسان قرض ورسره وکړي او دی په هغې کې ورسره چل ور شروع کړي، نو هغه مینه، تعلق، محبت د هغې هغه کمه رسۍ چې د هغه مکمل کټ شي، هغه اخلاص ختم شي د دوستانو. نو ځکه وایي چې القرض مقراض المحبت، قرض چې دی دا قرنچي د محبت. په یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام په وړاندې ابو هریره رضی الله تعالی عنه وایي یو د داسې کس جنازه راوړل شوه چې په هغه باندې قرض. نبی علیه الصلاة والسلام هغې تپوس وکړو چې آیا د دې کس باندې د قرض د ادا کولو دپاره شمال یې پرېښی دی؟ چې په هغې باندې د ده قرض ادا شي. او نبی علیه الصلاة والسلام کوي لمونځ د جنازې وکړي. کله چې ورته معلومه شوه چې دې سړي د خپل ځان نه بعد هېڅ شی نه دی پرېښی، نبی علیه الصلاة والسلام بل صحابي ته ووایي ته که جنازه وکړه زه پرې نه کوم. وجه یې څه ده؟ ځکه چې دې ما ته پته ده چې په قبر کې کېښودی شي، نو لازمي خبره ده چې د قرضداري د قرض دا سزا به ده ته بیا میلاوي. اگر که پیغمبر په خپله جنازه هم وکړي خو په هغې د الله نه بیا نه خلاصوي، ځکه چې یو د حقوق الله دی او بل حقوق العباد دی. یو د خدای حقونه دي، بل د بندګانو حقونه دي. نو چې کوم د خدای حقونه دي او دویم د بندګانو حقونه دي، نو الله تعالی شاید چې رحم وکړي او خپل حق راته معاف کړي، ښه د بنده حق درته نه معاف کړي، ځکه دا حقوق العباد دی او په دې کې اختیار بنده ته دی. نو ځکه د الله نبی صلی الله علیه وسلم په دغه موقع تپوس وکړو
چې په دې سړي باندې قرض شته وای او سمال یې پرېښی دی چې هغه قرض پې ختم شي وای نه نو چې نه یې پرېښی د الله نبي صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ یا بل صحابي ته ویې په جنازه وکړه هغه وایي د الله رسوله دا قرض به ورنه زه خلاص کړم جنازه پې ته وکړه نبي علیه الصلاة والسلام په بله موقع باندې هم تپوس وکړو چې په دې کس باندې قرض شته نو هغه وایي او په کور کې سمال یې پرېښی دی وایي هغه یې راوړی او هغه خرڅ کوي او په هغې باندې ولې قرض ختم کوي نو جنازه به پیل کوي نو نن سبا خو موږ او تاسو په دې ماحول ته ګورو نو خلک اکثر قرض په دې بنیاد اخلي چې دې نه ورکوي چېرې دا انسان په څه طریقه باندې ذلیل دی خو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي په الله مې دې قسم چې څوک د قرض ختمول اراده کوي لازمي خبره ده چې په مرګ نه مخکې به الله نه قرض ختموي او بل حدیث کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام په یو موقع باندې ناست دی ویې فرمایل چې د جنتي په صفتونو کې یو صفت دا دی چې درې کسان داسې دي چې الله تعالی به د قیامت په ورځ باندې نفرت وکړي او الله تعالی به سره نه خبرې وکړي نه به یې پاک بلکې دا به د وړومبو جهنمیان وي نو یو هغه کس چې هغه بوډا شوي او دی بدکار او دویم هغه کس چې هغه تنګدسته هم وي تنګدسته یي لاس یې تنګ یي غریب وي او د غربت په حالت کې هم چې دی بیا په هغې کوم تکبر کوي او دریم هغه کس چې هغه قرض پیي او ښه مال ورسره هم دی او د هغې باوجود هغه قرضه نه ورکوي نو دی به هم په وړومبو جهنمیانو کې حساب او بل روایت کې راځي چې ظالم دولتمند ظالم دولتمند چې دی چې ظالم هم دی او دولتمند هم دی نو پردی مال یې نیولي نو دغه کس په هم چې دی دا به د وړومبو جهنمیانو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل د قرض په باره کې د الله نه یره اختیار کړي الله چې چاته د ذلت رسۍ ورواچي نو د هغه مرۍ ته چې دا رسۍ او د ذلت ورواچولی شو نو پردی قرضداری شو قرض د شپې غمي د ورځې شرم قرض چې دی دا د شپې غم دی او د ورځې شرم وجه یې څه ده چې د ډېر لوی حیثیت کس وي خو چې د قرض په جنجال کې راغی او حساس انسان چې په رښتیا یې ختمونکي سوچ والا خلک نو د هغوی سره د شپې غمې خوب ولا د ورځې او د ورځې چې دی په هغې لاره باندې اکثر نه ورځي چې د چا پې خرځي ځکه دا د شپې غم دی خوب د نه تختی او د ورځې دا شرم دی او د بد اخلاق او ظالم انسان سره چې دی هغو ته د دې خبرې احساس نه کېږي اخو وایي مړه خلک د خلکو سټونه وخوړل که موږ د چا پیسې وخوړئ نو څه چل وشو دا چې 1 روپۍ مو خوړله معمولي څیز دی مو خوړل قبر د پسې را روان دی په هغې کې یوازې په یوازې به چې دی د الله تعالی سره به دې ملاقات او پردی حق او قرض خو د الله نبي صلی الله علیه وسلم پې دومره تاکید کړی چې د خیبر په موقع باندې شهیدان شمال صحابه ته پلانکې شهید شو وی او دا صحابي شهید شو وی او دا شهید شو وی او دا شهید شو نبی علیه السلام مطلب قتل په هغې ذات مې دې قسمي د چا په قبضه کې چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جان دی روح دی چې دا کس زه د جهنم اور انم په هغې لمبو کې دی تغړېږي هر طرف ترغړې رارغړې او د جهنم اور ته تاوړي صحابه حیران شو د الله نبي دو خو چې دی 5 کسان کافران دا مړه کړل او دو خو ډېره لویه مقابله وکړه ډېر بهادر صحابي دی او تاسو وایئ چې جهنمي دی نبی علیه السلام وفرمایل چې او د دوی د تن د پاسه چې دا کم څادر دی دا د مسلمانانو حق دا دوی یا په هیره سره او یا چې دی پاتې شوی دی ورسره او یا بالکل پروا نه ده ساتلې د مسلمانانو دا حق په خپل تن پاتې کړی دی د هغې نه ورته الله د جهنم اور جوړه او دی په هغې کې رغړي نو چې صحابي د جهاد باوجود هم د جهنم نه بچ کېږي صحابي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په وړاندې د تربیت شوی صحابي د هغه هم دا سزا ده نو آیا موږ
مونږ او تاسو خو خان په بډه کوو، مونږ او تاسو په معاشره کې خو خان په بډه کېږي، د غټو نه غټ اغلا کېږي او په هغې د چا پروا نه وي. پردی حق چې دی دا خوړل ورته هېڅ جرم او ګناه نه ښکاري. نو چې جرم او ګناه ورته نه ښکاري چې زموږ او ستاسو سره به رب العالمین څه کوي، دا به راسره په دغه کې به راسره الله تعالی کومه سزا راکوي. په دې وجه نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې مطل الغني ظلم، په قرض کې ټال مټول کوونکی چې دی دا ظالم دی، دا ظالم دی. نو داسې مه کوه چې پردی قرض نه ورکړي او د پردی قرض نه علاوه چې دی مزې چرچې دي شروع کړي او په پروا هم داسې نه ساتي چې یاره د چا راباندې قرض دی، چا به په ګرانه ګټلي وکړه. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د چا په چا قرض دی او دی قرضه نه ورکړي، روزانه 2 قیرات نیکۍ د ده د عملنامې نه کټ کېږي. 2 قیرات اجر او نیکۍ د دې انسان د عملنامې نه کټ کېږي. وجه څه ده چې د کومې نیکۍ کړې دي نو هغه نیکۍ د ده نه کټ کېږي، او چې کومې بدۍ یې کړې دي نو چې بیا د ده سره نیکۍ ختم شي نو د هغې بل سړي د چا چې پې قرض دی د هغه بدۍ راغستلی کېږي او د ده په عملنامه کې اچولی کېږي، د ده په عملنامه کې اچولی کېږي. نو دی خو برباد شو، تباه شو. د زرې زرې کو حجونه یې وکړل، عمرې یې وکړې، سخاوتونه یې وکړل، خیراتونه یې وکړل، صدقې یې وکړې، دا ټول څیزونه یې وکړل، خو الله تعالی وله اجر دا په دې وجه باندې ضایع کړو چې د بل کس پې حق دی، قرض دی پې او هغه دی نه پوره کوي، نو نیکۍ خو ورسره ختمې شوې. اوس یې هغه د هغه بل هغه بدۍ راغوستلی کېږي او په ده باندې امبارېږي. نو دا ډېره لویه تباهي ده، ډېره لویه تباهي ده. د الله تعالی نه مې دعا ده چې په چا باندې قرض دی الله تعالی دې د دغه قرض د جنجال نه ټول مسلمانان خلاص کړي. علي رضی الله تعالی عنه راغی د الله نبی په ما باندې قرض دی علاج راته وښیه. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ورته چې تا نه دا دعا ولې پاتې شوې ده؟ بس دا دعا وایه خو د سمندر د زړ په مقدار دی هم قرض الله تعالی به دې د دغه جنجال نه خلاص کړي. نو په یو روایت کې دا راځي چې اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنني بها الرحمة من سوا. او په بل روایت کې بل دعا هم دا ښایي چې اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. نبی علیہ السلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ کو د سمندر د زړه په مقدار در باندې هم قرض او دا دعا په کثرت سره وی الله تعالی باندې دا قرض ټول ختم کړي. اگر کو د کوه سبیر په مقدار باندې قرض نه چې دا په هغه علاقه کې د ټولو نه غټ کارو. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا قرض به الله خلاص کړي چې تو کله دا دعا وې چې اللهم اکفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. او دا ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ پر روایت دادی یو سړی په دې ټیم کې جمعه تراغه چې د مونږ ټیم هم نه دی سخت خپه دی او په سوچونو کې سره دې ته تاسو کو چې وجه څه ده. هغه ورته وی چې قرض را باندې ډېر زیات راخته دي. نو دی ورته وی چې دې دغه ته نه خېما دعا چې کله ته هغه وې او هغه د غټو نه غټه قرض پتا باندې الله دې دغه جنجال نه او د غم نه د پریشانۍ نه د مصیبت نه وساتي. اصحابي وی ماته ضرور خیر هغه وی ما د الله د نبی نه دا دعا زده کړې و چې هغه وی چې څوک دا دعا هر سحر او هر ماښام په کثرت سره وایي رب العالمین به دې ټول مصیبتونو نه بچ کړي. چې اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من البخل والجبن واعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا دعا وي نو ستا چې کوم فکر دی ستا چې کوم ټینشن دی دا هغه نه به الله خلاص کی، دا سستی نه به الله خلاص کی، دا کنجوسی نه به الله خلاص کی، دا بزدلی نه به الله خلاص کی، دا قرضې نه به الله خلاص کی. او چې کوم خلق ونه تو یریږي د هغه خلقو د دباو نه
د بدمعشۍ نه او د فکرونو نه د هغوی د وسوسو نه به الله پناه درکوي. نو په دې کې ډېر لوی کمالات دي. دا دعاګانې ورسره زده کوئ او د دې دعاګانو سره سره د الله تعالی په دربار کې دعا کوئ. نو رب العالمین به د قرضې نه خلاص کړي او د پردي حق نه چې خلاص شو یو انسان، نو د هغې سره به ډېر لوی کمال دی. ځکه د خدای پیغمبر به همیشه دا دعا کوله چې اللهم اغنني من الفقر واقضي عني الدين وتوفني في عبادتك وجهاد في سبيلك. یا الله دوستانه د تنګدستۍ په باره کې سوال کوم چې خدای ما د تنګدستۍ نه وباسي، خوشحالي راکړي او زما قرضه ختم کړي او زما عبادت قبول کړي او ما په خپل لار جهاد کې چې دی مال مرګ راکړي. دا د الله د نبي دعاګانې وي. د الله تعالی نبي دعا ده چې په چا باندې قرضه ده، الله تعالی دې د ټول مسلمانان سره د قرضونه او د قرض د جنجال او د هغې د ذلت او د سختونه په خپل امن پناه دې پاکې وساتي. وآخر دعوانا ان الحمد